درود شریف اللهم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اللہ پاک نہ قبلی منز د یو ستاسونا چې کله بیا اودس شي تر څو پورې چې چاراندام نه کړي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اللہ پاک نہ قبلی منز د یو ستاسونا چې کله بیا اودس شي تر څو پورې چې چاراندام کړي نه. یو مسلمان بیا اودس شو او دې مسکین الله پاک قبلینا تر څو پورې چې اودس او چاراندام کړي نه. دا اودس متعلق میں بتاؤ دا اودس فرض او سنت او مستحب او بیا اودس کے مکروہ او دا سے منس کی او دا سے روزہ کی زکوٰۃ کی دی مسائل تو زمونږ استاد ضرورت تے دا برته انشاءاللہ بیان کم. او مخکې د دینا چې تاسو ته اودس کے فرض او سنت او مستحب او مکروحات بیان کم نو مخکې زما یو خبره دماغو کې یاد ساتئ. نن درته هغه مقدماتی خبره کوم مخکینی او بیا برته انشاءالله رستو بیا فرض او سنت او واجب بیانم. دا خبره دماغو کې یاد ساتئ چې د الله پاک د طرف نه او د الله د پیغمبر د طرف نه او د دین او د اسلام د طرف نه منګ او تاسو ته دو سيزونه ملاويږي. یو تکول وای او بل ته نکول وای. سيزونه داسې دي چې مونږ او تاسو تخپل رب او خپل پیغمبر او اسلام او دین ویلی دي چې تاسو ته اجازت ته دا کارونه کوي او سيزونه داسې دي چې مونږ او تاسو ته وای مکوي. مونږ او تاسو ته منی کړیو د کوم سيزونو چې مونږ او تاسو ته امر کړی دی هغه ته روا وای. د کولو اجازت کړي نو هغه ته روا وای او د کوم سيزونو نه چې مونږ او تاسو من کړیو هغه ته ناروا وای. د نبی له صلوات و سلام په زمانہ کې چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ژوند دیو او صحابه ور سره نو صرف د کولو نمو د نه کولو نمو نور نمونه پکې نو. ان یو ته مشروع یو بل ته غیر مشروع. دا حضور په زمانہ کې دا نور القاب او نمونه نو چې دا فرض دي دا واجب دي دا سنت دي دا مستحب دي. دا نمونه د حضور په زمانہ کې نو.
د حضور په زمانہ کې دوه خبرې وي، یو ته کول وي بل ته نه کول وي بس. او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې پاک صحابه هغوی به په یو معمولی مستحب باندې داسې زبردست عمل کو چې موږ او تاسو په فرض هم نه کو، در فرض هم دومره اهتمام نه ساتو چې څومره هغوی د یو معمولی مستحب خیال ساته. نو هغوی د پاره د دې القابو ته ضرورت نو، تر دې پورې چې صحابه د نبی له صلوات و سلام د عادت مبارک چې کم اهتمام ساتلی دی، مونږ او تاسو داسې د فرض مز اهتمام نه ساتو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چا روټۍ کړې و، نو پاغې کې ورته هندوانه راوړه. نو عمر صاحب فرمایل زه خو نه خورم. ای صاحب ولې نه خورې؟ وای نبی له صلوات و سلام ما د هندوانې په خوراک لیدلې نه ده، نو د نبی له سلام د هندوانې د خوراک طریقه راته معلومه نه ده، نو چې معلومه نه ده نو د سره د هندوانه نه خورم. حالان کې خوراک کې د نبی له صلوات و سلام د طریقې لحاظ کول سنت طریقه ده، او سنتم زوائد دی د عمل او د عادت سره تعلق ده. لیکن هغه دومره پاک خلکو چې هغوی به د دین او د اسلام یو معمولی مسئلې ته دومره اهمیت ورکو لکه موږ او تاسو چې غټې مسئلې ته اهمیت ورکو. نو دی خبرو ته دی القابو ته دی نمونو ته پکې هیڅ ضرورت نه، بس کولو او نه کولو. د دې وجه نه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زمنګ په زمانہ کې قرآن کریم یادول ګران کارو او عمل په اسانو. داسې زمانہ براشي چې قرآن یادول به آسان شي او عمل به په ګران شي. نو صحابه په دور کې نمونه نه وخا، صرف کولو او نه کولو، او د هغې وجه دا ده چې کوم څیز به کولو هغه به خامخا کو. بیا مونږ او تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې نه سکم 1500 کال لري یو، ډېره فاصله ده. نو فقهاو نه قربان، نو دا دین مونږ او تاسو ته د بر نه را روان دی. د حضور د زمانې نه یکی بادیګرې صحابه او تابعینو ته ویلي دی، او تابعینو بیا تبع تابعینو شاګردانو ته. نو مونږ او تاسو ته چې راورسېدو نو څومره کسان به په دې منځ کې وي؟ فاصله لرې شوه. نو چې لرې شوه نو دردمن خلق علما فقها خوشته کنه. فقها هغه چاته وای چې د دین او د اسلام یو پرزه ورته معلومه، داغي اسرار او روامز هغه ورته معلومه، هغه ته فقها وای. نو داسې خلکو چې د دین او د اسلام یو سیز ورته معلومو، نو هغوی دا دین او اسلام دا خبرې چاڼ کړي. چیرې دا خلق د حضور د زمانې نه لري شو، نو چې لري شو نو هغه برکات او هغه فیوزات خو بیا پکې نشته. نو څه عمل به کوي او څه به نه کوي، د څه عمل اهتمام به کوي او څه به نه کوي، او اعمال خو ټول یو شان نو. نو د څه عمل او اهتمام پکار او د څه نو پکار. خو صحابه خو اوچت خلک و، هغوی خدا کار نه کو. نو بیا دا فقها او دا علما ولګېده مونږ او تاسو باندې رحم وکړه. نو دا شریعت دا مسائل اوس پړل، یو مسئله وکړه. نو پاغې کې چې چاڼ وکړه
نو کم اعمالو چې کول پکارو نو هغه 15 قسمه وخته ا 15 تقسیم پکې وکړه ولی دا غیر رسیدل مونږ او تاسو ته 15 قسمه او کوم اعمالونه چې زمونږ او تاسو من راغله دا چې مکوي هغه چې چان کړه نو هغه سلورو یعنی زمونږ او تاسو ته د رسیدلو طریقه دا سلور تقسیمه باندې وا سلورو طریقو باندې وا ما په خبره خو پیږي کړ بنیاد در تزکه ما چې د خپل دین نه خبر شي چې دا مونږ او تاسو ته دین څنګه را رسیدل نو کم سيزونه چې داغه کول پکارو هغه چې د فقهاو اوس پړه نو در رسیدلو لارې 15 نو هر یو لار باندې چې یو سی ثابتو نو هغه له خپل نوم کیو دې لپاره چې مونږ او تاسو ته آسان وي هغه 15 سيزونه کم یو دي چې دا غي کول پکار دی او په 15 لارو مونږ تر رسیدلې دي هغه ته پهل نمبر هغه ته فرض وای دویم نمبر ته واجب وای دریم نمبر ته سنت وای سلورم نمبر ته مستحب وای پنځم نمبر ته مباح وای دا چې کم اعمال کول پکار دي دا 15 نمونه لري یو ته فرض وای یو ته واجب وای یو ته سنت وای یو ته مستحب وای پنځم نمبر ته مباح وای نو دا 15 نمونه فقها را واغست او دی روا کارونه ته کې خو چې دا دادی او کم سيزونه چې نارواو مونږ او تاسو اسلام او دین منی کړیو نو هغه چې اوس پړه نو هغه سلور تقسیم جوړ شو یو ته حرام وای دویم ته مکروه تنزیهی وای دریم ته مکروه تحریمی وای سلورم ته مفسد وای د چوکتنو دا سلور جوړېدل استاد ته خلق وای چې دا نمونه خود حضور په زمانہ کې نو او دا د خلکو د ځان نه جوړ کړی دي نو منګ نه منو نو دا نمونه د دی وجه نه راغلی دي چې په مېس کې لار کې خلق ډیر دي نو کومه خبره چې مضبوط را رسیدلې ده نو هغه ته فرض وای کومه خبره چې لک کمزور معمولی فرق دی پکې نو هغه واجب دی چې دا غینه کمزور نو هغه ته سنت وای چې دا غینه کمزور نو هغه ته مستحب وای او چې شریعت مونږ او تاسو ته کم سیس کی اختیار را کړي هغه ته مباح وای نو زمونږ او تاسو د پیغمبر په زمانہ کې دا لارې وی فاصله وی نوی نو چې نوی نو دا نمونه نو زمونږ او تاسو زمانہ کې خو فاصله لري دا نو نمونه پیدا شو که پیدا نشو نو نمونه زکه کې نو اوس راځي فرض ته وای نو زمونږ علما وای فرض هغه د شریعت او د اسلام هغه حکم ته وای چې مونږ او تاسو ته چر رسیدلې دي نو په داسې دلیل را رسیدلې دي چې هغه یقیني دي او داغه په دې را رسیدلو کې هیڅ شک او شبهه نشته په مېس کې داسې خلق نشته چې څوک په اعتراض وکړي مثال پتاور لکه قرآن کریم شو دا د خدای پاک کتاب دی او منل فرض دی ګوره خدا د الله پاک کتاب دی نو دا په هر زمانہ کې دومره خلکو مونږ او تاسو هر زمانہ کې دومره خلکو یو بل تفریق دی چې داغي اتفاق په دروغ ممکن نه دی نو په داسې طریقه باندې مونږ او تاسو ته رسیدا چې پای کې د دروغ اشتباه نشته نو قران کریم منل فرض دی د قرنګ مونږ او تاسو وایو د سحر 2 رکعات دي ماسپخین 3 رکعات فرض دي ماخام 3 مازیګر 3 رکعات دي ماخام 3 رکعات او ماخستان 3 رکعات
دا رکعتونو تعداد د رکعتونو دا په هر زمانه کې په داسې طریقه را رسیدلی دي چې دې کې څه شک او شبه نشته. دنیا کې چې څومره خلک دي ټول وایي د سهار 2 رکعات دي. تاسو چا نه اورېدلی دي چې 3 رکعات؟ نو کم سیس چې مضبوطه طریقه باندې را رسیدلی دي مونږ او تاسو ته او داسې طریقه باندې چې په هغې کې هېڅ شک او شبه نشته، نو هغې حکم ته څه وایي؟ فرض. دا ورته فقهاو نوم کېښو چې دې ته فرض وایي. څه معنا ده؟ مضبوطه طریقه باندې مونږ او تاسو ته را رسیدلی دي. مسلمانه ګورې چېرته پرې نه دي، نو که دا نوم یې نه وی ایښی نو مونږ او تاسو ته خو پته نه لګېدله. او د حضور په زمانه کې خو هر یو کار مضبوطو، ځکه چې د پیغمبر زمانه وه نو دې نومونو ته هم ضرورت نشو. نو شریعت او اسلام ورته نوم کېښود فرض. یعنی فرض هغه احکامو ته وایي که مونځ کې وي، که چاراندام کې وي، که زکات کې وي، که هر عمل کې چې یو فرض وي هغه حکم ته وایي چې مونږ او تاسو ته د خپل پیغمبر د زمانې نه په داسې طریقه راغلی وي چې هغه مضبوطه طریقه ده، په منځ کې هېڅ شک او شبه نه وي. فرض ورته ولې وایي؟ دا نوم یې ورته کېښو ځکه فرض عربي لفظ دی. عربی کې فرض هغه څیز ته وایي چې هغه یقیني وي، او دا حکم هم مونږ او تاسو ته یقیني طور باندې راغلی دی، نو ځکه ورته نوم هم فرض کېښو. دویم نمبر حکم ته واجب وایي. واجب هغه حکم ته وایي چې زمونږ او ستاسو د پیغمبر د زمانې نه مونږ او تاسو ته په یقیني دلیل ثابت وي را رسېدلی دی، خو په منځ کې چرته شبهه هم پکې ده. یو ځای کې پکې داسې کس راغلی دی چې خلکو په اعتراض دی. مثال په طور زه تاسو ته یو مثال په طور تا ته څوک وایي چې هلکه ستا د نیکه پلار چې نو هغه فلانی کار کړی، ته ورته تا ته چا وویې؟ تا خو زما د نیکه پلار نه دی لیدلی. او ورته وایي ما ته خپل پلار وویې. ستا پلار ته چا ویلیو؟ وی هغه ته خپل پلار ویلیو. وی هغه ته چا ویلیو؟ وی هغه ته خپل پلار ویلیو. هلکه خبره خو دې ټیک ده، ته خو هم ښه سړی پیژنم دی او پلار دې هم ښه سړی و، خو دا نیکه دې ګورې دا کلیوال ډېر ښه نه یادوي، او د نیکه پلار دې هم ښه سړی و، خو دا ستا نیکه چې و نو خلکو وی دا دروغجن دی، دنه به کله خبره یې ده. نو داسې زمونږ او ستاسو په دې دین کې دې سلسله کې دې تار کې هم داسې دا علما لګېدلي دي، یو راوي او یو کس چاڼ کړی. نو چې چا باندې داسې یو کس په دې تار کې راغی په دې سلسله کې چې په هغې باندې د خلکو معمولی اعتراض دی، اگر که د اعتراض جواب هم کېږي خو نور کسان مضبوط دي، نور طریقې ډېره زیاته مضبوطه ده، نو دې حکم ته موږ واجب وایو. د فرض نه مرتبه راکمه شو، ځکه فرض خو هغه کسانو و چې هغې باندې د چا هېڅ اعتراض نه و، خبره بالکل پیور و مضبوطه و، او واجبو کې یو کس یا 2 کسان داسې راله چې هغې باندې د خلکو یو شبهه ده، نو د دې حکم د فرضو نه لږ ښکته شو. او بیا ورته شریعت نوم واجب کېښو. ولې ورته واجب وایي؟ واجب لازم ته وایي او ضروري څیز ته وایي، او دا ګورم د شریعت یو حکم دی او ضروري دی، لازم دی، خامخا به یې کې. نو زمونږ شریعت وایي چې یو سړی فرض ونه کړي او څومره سزا ورته د فرضو په نه کولو میلاویږي، نو دومره سزا به ورته د واجبو په نه کولو میلاویږي. نو او چې څومره ثوابونه ورته د فرضو په کولو میلاویږي، نو دومره ثوابونه ورته د واجبو په کولو میلاویږي. خو فرق څه دی؟ فرق دا دی چې د هغې نوم فرض دی او د دې نوم واجب دی. دویم نمبر فرق څه دی؟ هغه دا دی چې چا د فرضو نه انکار وکړو نو دی کافر کیږي. ګورئ، خو که د واجبو نه انکار وکړو نو نه کافر کیږي. فرق صرف په عقیده کې دی، نور عمل کې یو شان دی،
نو کومنګ او تاسو ته سو کوئی مړ دا خو واجب دی او څه فرض خو نه دی مې کوا نو دا سړی په غلطه دی د واجب کول داسې حکم لري لکه د فرض کول چې دی او د واجب نه کول دومره سزا لري چې څومره د فرض په نه کولو باندې دی صرف نومې بدل دی او عقیده کې لږ فرق راغو بس دا دغه یو کس او د دو کسانو په وجه چې شا پې تهمت لګول نور کسان خو مضبوط دي درم نمبر حکم ته سنت وای خدا خبره یاد ساتئ چې یو سنت ته او بل حدیث ته په منځ کې څه فرق دی حدیث ته پیغمبر خبرې ته وای زمونږ او ستاسو پیغمبر چې کومه د خولې مبارک نه کومه خبره ویستې ده هغې ته حدیث وای نو زمونږ او ستاسو پیغمبر داسې خبرې کړي دي چې په ابتدا د اسلام کې خبرې کړي دي او بیا وروسته حضور فرمایلی دي چې په دې به عمل نه کوئ بله خبره یې کړې ده نو هغه مخکینۍ خبرې ته هم حدیث وای او د دویمې خبرې ته چې دی دې ته هم حدیث وای لکه مخکې په مونځ کې خبرې کول جایز و دا برته بیا وویم مونځ کې څلور تحولات راغلي دي مونځ کې خبرې کول جایز و او بیا وروسته زمونږ او ستاسو پیغمبر خبرې بندي کړې دي نو چې دا خبرې کولې دا هم حدیثو او چې دا خبرې بندې کړې نو دا هم حدیثو یو صحابي وای وی زه غر ته تللی وم صدقار دپاره خشاک مې راوړه مسجد نبوي ته رالم حضور په مونځ باندې ولاړو ما پې سلام واچو حضور د مونځ د سلام جواب رانه وی ډېر خفه شو ما وی د الله پیغمبر دونه خفه دی وی چې حضور سلام واړو راته وی چې مونځ کې خبرې بندې دي مونځ کې خبرې بندې شوې او دا داسې مونځ دی چې دې کې به د خلکو د خبرو ته هېڅ ضرورت نشته دا به نه کېږي نو دا خبرې کولم د پیغمبر حدیثو او دا چې وی بندې دي نو دا هم د پیغمبر حدیث دی سنت چاته وای سنت هغه حدیث ته وای چې صحابو په عمل کړی او زمونږ استاد پیغمبر امت ته ویلي دي چې په دې عمل کوي بس نو په حدیث به عمل کو کنه نه په هغه حدیث به عمل کو چې کوم حدیث سنت وي سنت عربی کې طریقې ته وای ما په خبره خو پیږي کنه آسان درته وای سنت عربی کې طریقې ته وای یعنی د حضور هغه طریقه چې په خپلم په حضور عمل کړی دی او امت لپاره مشعل راح دی ټولو صحابو په هغې عمل کړی دی نو دې ته سنت وای زمونږ او ستاسو زمانه کې سنت څه ته وای سنت هغې ته وای چې مونږ او تاسو ته د پیغمبر یو خبر را رسېدلې ده او پاغي باندې امت عمل کړی دی نو څنګه را رسېدلې ده داسې را رسېدلې ده چې یو کس بل ته ویلي دي بل کس بل ته ویلي دي بل کس بل ته ویلي څه معنی دا کسان په حدیثو کې یو دی یا په دې مکمل سند کې په دې قطار کې یو دی یا څه زمانه کې یو دی نورو کې ډیر دي یو زمانه کې ډیر دي بل زمانه کې یو راغلی نو د یو کس کې شبهه د دې وي چې کیدی شي خطا شوی نو کمزوری شو نو د دې مرتبه بیا د واجبونم کمه شوه نو سنتو کې حکم دا دی چې مونږ او تاسو به همیشه کوو او که چا سنت ونه کړه نو سزا به ورته میلاویږي که نه نو خدا سزا به د فرضو نه کمی که یو سړی فرضونه کې سزا به میلاویږي چې واجبونه کې سزا به میلاویږي خو که سنت یې ونه کړه نو سزا به میلاویږي د سنتو سزا د فرض او د واجبونه کمه ده نو کومه سزا یې ده نو زمونږ علما وای په ورځ د قیامت کې چې څوک په سنتو عمل نه کوي الله پاک به ځان ته روغ غواړي او زمونږ استاسو پیغمبر به وله روغ غواړي ورته وای به دا ستا پیغمبر دی ویاو دغه فلانې عمل چې تا نه کو نو دا سنت ته دې پیغمبرو که نه ویاو نو ولې دې نه کو نو ملامته شي سړی که نه مونږ او تاسو پښتانه ګورې په دې ډېر خفه کېږو
وی لکه د خلکو مخ کې به دې راته دا خبره نه کوله ځان له به دې قسم دی که ځان له دې راته ویلي وي او وجلی دی وی نو هېڅ پروا مې نه وه خو تا د تربورو او د خپلوان او د کلیوال او د قومي مخکې وشرمولم دقه رنګې 18,000 قوم به د قیامت په ورځ ولاړي او تا به روغواړي دا ستا پیغمبر و که نه ته به یا دا فلانه عمل سنتو ستا د دې پیغمبر که نه ته به یا ولې دې نه کو نو سړی نه جامې اوسي که نه موږ تاسو یې جامې دې رانه ویستي پښتانه مرګ ته تیاریږي وهلو ته تیاریږي تاوان ته خو شرم ته او بیزتی ته نه تیاریږي دا د سنتو سزا ده او که فرض او واجب ته ونه کړه نو جهنم ته به ځي اور ته به ځي نو د اور سزا ډیره ده په نسبت د خبرو باندې نو سنت د رسول الله مبارک هغه حدیث ته وایي او یا د صحابه هغه عمل ته وایي چې ټول امت په کم عمل روان دی نو دې ته سنت وایي نو حدیث باندې عمل نشته ها په هغه حدیث عمل دی چې هغه سنت وي امت پې رواني ځکه حضور علیه صلات وسلام کله به صحابو ته د یو څیز حکم وکړو بیا به یې د هغې نه منې کړه نو موږ او تاسو اکثر خلک وایي په حدیثو عمل پکار دی په حدیث نو دا په غلطه دی حدیث باندې څنګه عمل کې په هغه حدیث به عمل کې چې کم سنت وي دا هم حدیث ته کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 بیبیانې کړي دي او حضور چې وفات کېده نو 9 بیبیانو سره 9 بیبیانې د حضور په نکاح کې وي دا حدیث ته نو په دې به عمل کو عمل به په ځکه نه کو چې حدیث ته خو سنت نه ده سنت طریقې د پیغمبر ته وای چې امت پې رواني نو کم یو صحابي 9 بیبیانې کړي دي نو حدیث ده خو سنت نه ده نو موږ او تاسو به په سنتو عمل کو نو سنت هغه زمانه کې دی ته ویل زمونږ او تاسو زمانه کې د کول والا د یو حکم خاص حکم نوم دی هغه دی ته وای چې زمونږ او تاسو د پیغمبر د زمانې نه موږ او تاسو ته را رسیدلی دي یو کس په منځ کې وي نو یو کس کې خو شبهه وي هغې ته زمونږ علما خبر واحد وای نو هغه عمل ته سنت وای نو په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې ملامتیا ده بیا سنت 2 قسمه دي ها یو ته سنت مؤکد وای یو ته سنت زوائد وای زمونږ استاد پیغمبر 2 قسمه اعمال کړي دي چې بیا امت او صحابه په هغې عمل کړي یو داسې عمل یې کړی په طریقې د عبادت سره لکه مونځ کې چې کم سنت دي یا چاراندام کې کم سنت دي یا عمره کې او حج کې کم سنت دي دا چې حضور کړي دي نو په طریقې د عبادت سره نو دا به موږ او تاسو خامخا کو په عبادت باندې چې کم زمونږ او تاسو پیغمبر کم سنت په طریقې د عبادت کړي او صحابه او امت هم په هغې روان دي دویم نمبر داسې سنت دي چې هغه د رسول الله مبارک د جامو سره تعلق دی د حضور د خوراک سره تعلق دی د سکاک سره تعلق دی د کور د زندګۍ سره تعلق دی د گاونډیانو د ملاویدلو سره تعلق دی د رشتہ دارانو سره تعلق دی دې ته عادت ته پیغمبر وای د رسول الله مبارک عادات مبارک لکه حضور به صحابه ته چې کته نو د دې سترګو په ګوټونو کې داسې نه ټوله سینه مبارکه به وراړوله چې هغه وایي چې یاره پیغمبر زما قدر وکړو ټول بدن یې راواړو داسې به زمونږ استاسو پیغمبر خبرې کولې خو رپټ نه یوه خبره به یې د خولې نه ویسته زمونږ استاسو پیغمبر به خوراک کو په 3 ګوتو باندې اوبه به اسکلې په 3 ګوټونو باندې نو دا چې کم تعلق د خوراک سره دی او د سکاک سره دی د خوب سره دی د جامو سره دی د اوده کېدلو سره دی د کور د زندګۍ سره دې ته سنت وای خو غیر مؤکد یعنی که دې سنتو باندې چا عمل اونکه نو سزا پې نشته او که چا وکړه نو الله ولا ثواب ورکوي ثواب ولا ورکوي
نو دې ته سنت وای. نو د دې ثواب او د دې عذاب چې دی دا د واجبونه کم دی. دریم نمبر حکم ته، څلورم نمبر حکم ته مستحب وای. ها مستحب زمونږ استاد شریعت کې هغه عمل ته وای چې د رسول الله مبارک نه ډایرک اثبات نه، خو وروستو صحابه او تابعین او تبع تابعین او اوچت علماء هغه عمل کړی. نو زمونږ استاد او په علماء خو ګمان دی چې هغوی به خامخا دین کې لیدلی، اسې خو د ځان نه څوک عمل نه کوي، خو د پیغمبر نه دی ثابت او د وروستو خلکو نه ثابت دی. نو موږ په خپلو مشرانو په خپلو امامانو خو ګمان دی، نو هغې ته مستحب وای. نو مستحب هغې ته وای، مستحب معنا خوښ ګڼلی شوي. زمونږ استاسو اکابرو لوی علماو چې خوښ ګڼلی، نو د دې حکم دا دی که چا وکړه نو ثواب ورته میلاویږي او که چا ونه کړه نو عذاب پکې بالکل نشته. پنځم نمبر حکم ته مباح وای. مباح داسې یو څیز دی کې کنې کې نه پکې عذاب شته او نه پکې ثواب شته. که دې وکړه نو ثواب نه میلاویږي، عذاب هم نه میلاویږي. که دې ونه کړه نو ثواب میلاویږي نه عذاب میلاویږي. لکه ښکار یو مباح عمل دی، که چا وکړه نو ثواب پکې نشته او سزا مرته نه ملاویږي، او که چا ونه کړه نو ثواب هم پکې نشته او عذاب هم نه ملاویږي. دې ته مباح وای. نو دا کولو والا اعمال 5 قسمه شو. کومو اعمالونه چې موږ او تاسو منع شوي نو هغه 4 قسمه دي. ښه یو ته حرام وای. حرام هغې ته وای چې موږ او تاسو د خپل پیغمبر د زمانې نه په یو مضبوط دلیل سره را رسیدلی چې موږ او تاسو خپل پیغمبر او خپل رب د یو عمل نه منې کړي، هغې ته حرام وای. یعنی په دې را رسیدلو کې داسې دلیل وي کم چې په فرضو کې نو فرض او حرام یو بل ته مخامخ دي. فرضو کې کول پکار دی او حرامو کې نه کول پکار دی. د فرضو نه چې څوک انکار وکړي نو دی مسلمان نشي پاتې کېدی، او حرامو ته چې حلال وای نو دی مسلمان نشي پاتې کېدی. نو حرام به نه کو. دویم نمبر حکم ته مکروه تنزیهی وای. مکروه تحریمی. مکروه تحریمی دی ته وای چې زمونږ استاد پیغمبر او اسلام د یو عمل نه منې کړي، خو دا سلسله چې په کومه طریقه مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی نو په منځ کې لاره کې شبهه ده. د دې په دې کړۍ کې په دې تار کې زنجیر کې چې کم خلک راغلي دي، ولې زمونږ استاد پیغمبر خو ډېره زمانه وشوه نو په هغې کې داسې کسان راغلي دي چې هغې باندې د خلکو شک او شبهه ده. اوچت بزرگان علما دي، خو علما خو احتیاط کوي د دین په مسایلو کې، نو هغې ته مکروه وای خو تحریمي. بل مکروه تنزیهی دی. مکروه تنزیهی دی ته وای د مستحب غوندې پروګرام دی. که ځان دې ته بچ که نو ثواب میلاویږي، او که ځان دې ته بچ نه که نو عذاب پکې نشته. مکروه تنزیهی هغې ته وای چې د انسان طبیعت د هغې نه نفرت کوي. مثال په طور مونږ او تاسو پوزه صفا کو، نو د پوزې چې کم مواد دي دا خو پاک دي، او هغه ته په جامو مګي په ځان باندې مګي، نو خلک تکرکه کوي که نه، نو د دې نه به ځان بچ کې. نو دا برته انشاءالله ووایم په اودس کې په چاراندام کې 6 مکروه دي. یو پکې دا مکروه دی چې کم ځای کې چاراندام کې هلته پوزه صفا کې، ولی بل مسلمان هم هلته ناست دی نو هغه ته کرکه ودرېږي که نه ودرېږي، نو هلته به پوزه نه صفا کې، پوزه به چرته صفا کې، بهار به صفا کې یا د استنجا په ځای کې به صفا کې چې خلک ورته ونه ګوري او کرکه یې رانشي. دې ته مکروه تنزیهی وای. یا توکاڼې پاکې دي مثال په طور او تی جومات کې توکې یا یو مسلمان باندې توکې، نو د دې نه ځان بچ کول پکار دي. 4 نمبر هغې ته مفسد وای. مفسد دې ته وای چې مونږ او تاسو یو عمل شروع که، نو زمونږ او تاسو شریعت وای چې تا نیکي شروع کړه، یو عمل دې شروع که به نه خرابې نه به یې کټ کې او تی اسې به څه کټ کې، نو دا مفسد یعنی یو عمل شروع کول او بیا ماتول دا حرام دی، بند دی په شریعت کې.
الله فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمال مباطلوي. مثال پتا ورتا ته نفل 2 رکعات نیت ته وتړه او 1 رکعت ته کو ته اوس ماته نو نه به ماته دا بندي، نو دې ته زمونږ استاد شریعت کې مفسد وای. نو روا عملونه څومره دي؟ 15. نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 مباح. ناروا عملونه څومره دي؟ 4. نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروه تحریمی، نمبر 3 مکروه تنزیهی او نمبر 4 مفسد چې د نیر نشي. دا روا عملونه او دا ناروا عملونه. درود شریف اللهم صل علی سیدنا